بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په مشرق سپیشل کې زیم شاهین افریدي. څنګه چې تاسو ته پته ده په خیبر پښتونخوا کې قبایلي چې کوم اووه ضلعې دي او د سره سره نیم قبایلي سیمې دي هغه هم ضم شوي دي او په دې لړ کې حکومت کوټلي ګامونه پورته کوي، لګیا دي هم دا بار چې کوم دی وعدې هم کیږي، هغوی وعدې کوي او چې کوم وزرا دي صوبایي کوم وزیران دي هغوی د کابینې میټینګز هم په دغه قبایلي سیمو کې وخت په وخت کړي دي او همدا چې کم دی د ولس ته همدا یقین دهاني ورکوي چې دلته به چې څنګه د نور پاکستان یا نورې صوبې په قانون دی کې دی نو هغه شان به په قبایلي سیمو کې هم دوی ته ترقي هم ورکولی شي او چې کوم قانوني ادارې دي یا دې نه علاوه نور ادارې دي هغې به هم وخت په وخت د سیمو کې غځولی شي. آغاز شوی دی چې کوم کورس دي عدالتونه دي هغه هم په دغه سیمو کې غځولی شوي دي، په دې باندې کار روان دی. ځینې قبایلي سیمو کې هغې کې جوړې شوي دي، بلکې نور چې کوم سیمې دي هغې کې روانې دي. بیا که موږ د دې نه وروستو خبره وکړو نو پولیس سټیشن دي هغه هم د په ځینې سیمو کې هغه جوړ شوي دي او چې کوم پولیس چارواکي دي هغې باقاعده ډي پي اوز چې کوم ډسټرکټ پولیس آفیسرز دي هغوی باقاعده تعیناتي شوې ده، نوټیفیکیشن وغیره هم جاري شوي دي او چې کوم دغه سیمې ولس دي یا چې کوم دغه سیمې که موږ پولیس خبره کوو نو خاصدار دي هغوی هم په دې کې ضم کولو لپاره هلې ځلې شوي دي او په دې کې چې کوم اعلی د خاصدارو چارواکي دي یا لیویس فور دي هغوی ته بالکل چې کوم ترقي ده هغه هم میلو شوې ده. تیره ورځ چې کوم آی جي پولیس دی هغې په مالکنډ کې یو دستوري ته خپل خطاب کې ویلي و چې په دغه سیمو کې د دې ترهګرۍ خلاف ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي او قبایلي ولس په دې کې ډېره زیاته مرسته ده او د پولیس چې کوم نظام دی هغه به دلته غځولی کیږي. باقاعده په ځینې سیمو کې د پولیس سټیشن پرانیستې شوي دي. په ډومبي ځل کوم وانا وزیرستان کې چې کوم د هیډ کوارټر دی هغې کې هم د پولیس سټیشن پرانیسته شوې ده چې کوم هغې باقاعده دستوره هم تابع شوې ده، کوم پولیس چارواکي دي هغې کې باقاعده خپلې ډیوټیانې ترسره کړي دي. په دې اړه موږ نور علي وزیر یو ریپورټ هم تیار کړی دی، ډومبی به تاسو ته اورو، په دې نور تفصیل په دې ریپورټ کې ګورو. وانا کې د فاټا انضمام مرستې په اول ځل پولیس سټیشن کار شروع کړی دی. ډي آی جي ډیر اسماعیل خان ډیویژن فیروز شاه د نوي پولیس سټیشن پرانسته کړې ده. د موقع باندې سکاؤټس فور کمانډنټ اعجاز احمد، ډیپټي کمشنر جنوبي وزیرستان نعمان افضل، قبایلي مشران هم موجود وو. डी आई जी पुलिस स्टेशन पर पे मौके बंदे खबरियालानों तक करे था. सदी से ज़्यादा पुराना ये निज़ाम था, इसको एकदम इसमें एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल था, हमें काफ़ी मसाइल का सामना था, लेकिन मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान आर्मी का जिन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया. यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, ऑफिसर्स थे, कमिश्नर साहिब, उन्होंने भी बड़ा हमारा साथ दिया और आज हम इस काबिल है कि हमारा पहले थाने ने यहाँ पे काम शुरू किया. دوی وایي چې د فاټا انځور قبایلي سیمې د ترقۍ په لور روانې شي. د ځایي ولس په مرسته سره به نوې ضم شوې قبایلي سیمې کې امنیت، خوشحالي او ترقي راوستلی شي. यहाँ पे पुलिस ने आज अपना पहला थाना का इफ्तिताह किया, वर्किंग शुरू हो गई है. अब इंशाल्लाह हमारा जो कानून है, कानून के मुताबिक यहाँ पे हम कार्रवाइयाँ करेंगे. पाकिस्तान पिनल कोड यहाँ चलेगा, पूरे मुल्क का जो कानून है वही कानून अभी वज़ीरिस्तान में भी चलेगा. इनसे इंशाल्लाह यहाँ पे अमन होगा. आई जी फीरोज शाह زیات تکړه چې اوس قبایلي علاقه غیر نه دي پاتې شوی. د ملک نورو سیمو په شان قانون قبایلي سیمې ته راغلی دی. قبایلي ولس ته به خپل حقوق ورکولی شي. د دوی د ترقۍ دپاره به عملي ګامونه پورته کولی شي. مشرق ټي وي دپاره نور علي وزیر، جنوبي وزیرستان وانا. یقینا په وزیرستان وانا کې تاسو کته د پولیس سټیشن پرانیسته شوې ده چې کوم ډي آی جي د سید فیروز شاه هغې هم د باقاعده په دې کې شرکت کړی. همدا وایي چې کوم دلته مخکې کوم قانون هغه یو دم بدل شوی دی، بلکې د بدلول ډېر زیات وخت غواړي او ډېر زیات چې کوم په دې باندې کار کول غواړي. یقینا د سره سره نورې سیمې هم دي چې په هغې کې هم پولیس سټیشن پرانیستې شوي دي، د سره سره عدالتونه هم پرانیستې شوي دي. په قبایلي ولس چې کوم غبرګون دی هغه هم وخت په وخت مخې ته راغلی دی. د دې خلاف چې کوم انضمام دی هغې خلاف دوی باقاعده احتجاجونه کړي، هړتالونه کړي دي، خو بیا هم حکومت همدا بار بار وعدې کوي چې موږ به دلته قانون نافذ کوو، چې کوم حقوق دي آئیني حقوق هغه به هم دلته غځولی کیږي. نور علي وزیر موږ سره موجود دی فون د لارې. نور علي ډېره مننه تاسو وخت راکړو. پولیس سټیشن پرانیستی شوی دی، نور کومې ادارې دي چې کوم فاټ انضمام نه بعد په دې باندې کار شوی دی یا هلته هغوی کار شروع کړی دی؟
بالکل جی تاسو ته پته ده چې کله نه پټه انضمام شوی دی نو په دې قبایلي سیمې کې بالخصوص جنوبي وزیرستان کې زیاتره کوم سیاسي پارټیانې وي ډېره خوشحالي څرګنده کړې وه چې پټه انضمام وشو خو چې پټه انضمام کله ناشوی دی هغې چې کوم پروسس دی هغه ډېر په سلو باندې روان دی دلته که تاسو ته پته وي په وانه کې پولیس سټیشن افتتام شوی ده چې کوم AC او DC افیس دي که نه هغه هم چانس نه جنوبي وزیرستان ته چې کوم نوټیفیکیشن دی هغه هم جاري شوی دی خو دلته په وانه کې د اوسه په د پټه انضمام نه خلک مطمئنه نه راځي په نظر باندې دوی وایي چې که چېرته حکومت په دې کې سنجیدګي واخلي چې کوم پټه انضمام کوم سیستم دی قبایلي سیمې چې کومې دي هغه دی چې کوم قانون دی او آئین دی چې کوم خیبر پختونخوا حکومت کومې ادارې دي هغه د په عملي توګه دلته قبایلي سیمې ته راوغځوي دلته په قبایلي سیمې کې دا کار شروع کړي تر اوسه پورې دلته په وانه کې جنوبي وزیرستان کې یا په شمالي وزیرستان کې څه داسې قسمه د پټه انضمام چې کوم ثمرات دي هغه داسې خلکو ته نه دي میلاو شوي چې کوم په کار و خو بیا هم دلته چې کوم وخت په وخت دلته پولیس سټیشن دی هغه جوړ شوی دی دلته د AC چې کوم افیس دی یا د DC افیس دی هغه هم کار شروع کړی دی ته په اول ځل باندې ټریفک پولیس مراقبه دیوانه بازار کې تعینات شوي دي هغه هم کار روان کړی دی خو تر اوسه پورې ځایي خلک چې کوم دي ځکه چې کوم سیاسي پارټیان دي عوامي نشل پارټي دا پاکستان پیپل پارټي دا جماعت اسلامي دا دغه پاکستان تحریک انصاف دی هم په صوبایي حکومت هغه هم د ګیلې لري چې کچېرته د سنجیدګي وي دا غواړي چې پټه انضمام مکمل شي نو دوی دا وکړي چې په عملي توګه د په قبایلي سیمې کې خپل چې کوم خیبر پختونخوا حکومت چې کوم لاندې کوم ادارې دي او کوم کار دی هغه په عملي توګه په قبایلي سیمې کې راوغځوي دلته د کار شروع کړي صحیح نور علي دا راته چې پولیس سټیشن قایم شوی دی جوړ شوی دی په دې کې کیسونه FIR درج شوي دي او بالکل د پولیس سټیشن چې کله نه جوړ شوی دی دلته په اول ځل DIG ریجنل پولیس افیسر فیروز شاه د رسمن خان راغی بقاعده د پرانیسته وکړه هغه نه بعد د وخت په وخت د 44 مراجعه شوی و هغه کې کوم سیاسي پارټیان وي وانه بازار کې احتجاجي مظاهره هم کړې وي هغه باندې FIR کار شوی وي نو د FIR چې کوم د 144 سره فرضي و د 188 په لګول شوی و هغه چې کوم کسان وي په باندې FIR شوی و دا نه بعد د عدالت هم پیښ شو د خلک چې دا غوښتنه لري چې زموږ عدالت چې کوم هغه دفتر چې کوم د پټان کې دوی دا غوښتنه لري چې کچېرته حکومت سنجیده وي او دا مشکلات نه وي دوی کله په مقاطع باندې اسانتیا صحیح نور علي وزیر دا راته چې کوم د په دې کې خاصدار فورس دی لیویس فورس دی هغه هم وخت په وخت برګون مخې ته راغلی دی او چې کوم هغوی مطالبې کوي وایي موږ سره چې کوم د پټه انضمام دوران کومې وعدې شوي هغه نه دي پوره شوي نو هغوی څه وینا ده په دې باندې بالکل خبره په ځای کوم خاصدار فورس په اول دا مسله وه چې تنخواګانې باندې د تنخواګانې چې کله ورکړلې په هغې نه بعد دوی دا وایي چې مونږ حکومت اعلان کړی دی چې مونږ په پولیس کې ضم شو خو په عملي توګه باندې دی تر اوسه پوره په پولیس کوم ورګانې دي یا نور کوم احکامات یې هغه دي ورته مراو شوي هغه قسمه لیویس فورس چې کوم دي هغه هم دا ګیلې لري تېره ورځ دی چې هم دا وویل چې مونږ ته دلته ټرانسپورټ هم سهولت نشته او د دې غوښتنې لري مونږ ته هغه قسم مراعات نه دي ملاو شوي که څنګه چې خیبر پختونخوا پولیس ته ملاو شوي دي صحیح نو څه حکومت سره په دې باندې خبرې اترې شوي دي هغوی احتجاج خو ډېر وخت کړی او بیا ولې هغه احتجاج یې ختم کړو په کومې مطالبې حکومت کومې وعدې دوباره هغوی سره شوي دي بار بار یقیني ورکوي چې موږ پټه انضمام پروسس دی موږ څوکه روان کړی دی دلته موږ څوکه باندې چې کوم څوکدار فورس دي هغه ته به مراعات منوي چې هغه په خیبر پختونخوا پولیس کې باقاعده دوی د شاملېږي هغه نه چې کوم لیویس فورس دي هغه هم دوی د یقیني ورکړي دي خو تر اوسه پوره په عملي توګه باندې چې کوم خیبر پختونخوا حکومت کاروایانې یا داسې قسمه کوششونه نه دي کړي چې لیویس فورس یا خاصدار فورس کوم دي هغه دوی نه مطمئنه وي صحیح دا راته وایي نور علي وزیر چې کوم د لیویز یا خاصدار فورس اعلی چارواکي دي هغوی ته خو مراعات ورکړی شوي دي باقاعده دوه عهدې هم داسې په قبایلي سیمو کې خلک موجود دي چې هغې ته SHO او DSP دوه عهدې میلاو شوي دي خو کوم چې لاندې خلک دي هغه د دې عهدو نه لاندې دي هغوی ته کوم قسم وعدې کړې شوي دي هغوی ته څه پلانینګ لري په دې معامله باندې بالکل تاسو
تاسو ته پته ده چې کوم حسادار فورس دي یا لیډیز فورس دي حسادار فورس دا وختونه لري چې کوم زمونږ تیر د 15 کال څخه موږ چې کوم مهنت کړی دی په قبایلي سیمه کې موږ قربانیان ورکړي دي دې دا وایي چې موږ ته پولیس کې انسپکټر د اس ایس او د ډي اس پی او دا موږ ته راکړل شي هغه د قسمه چې موږ ته اوس د خپل یې ورلګول شوی دي اس ایچ او او ډي اس پی هم د جوړ شوی دي دا څه قسمه چې کوم پولیټیکل محرر دي دلته په وانه کې په سخت حالت کې لږ چانه تر سره کړی دي هغه په احتجاج باندې دي جی هغوی احتجاج وجه څه وه چې هغوی خو 2-3 ورځې احتجاج کړی او څه مطالبې لرلې او حکومت په دې باندې څه ځواب ورکړی یا کم قسم دوی سره بیا وعدې شوي دي بالکل دوی د احتجاج باندې لاس پورته کړی او محرر دلته په قبایلي سیمه کې کوم محرر دي هغه د سخت ذمہداري تر سره کړې وي قربانان یې ورکړي وي په کې زیاتره چې کوم منشیان وي محرر دي شهیدان شوي دي زخمیان شوي دي هغه نه بعد د یو ورځ چې کوم دلته ډي سي افیس کې مذاکرات وشول دوی ته دا یقینداني ورکړل شو چې بقاعده به دوی په پولیس کې هم کې چې پولیس کې عہده ورکول شي جی نور علي درته چې کوم او ډیپټي کمشنر دفتر دی په قبایلي سیمو کې زیاتره هغوی سیټل ایریا کې جوړ کړی شوی دی پرون نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی چې هغوی د خپل کم متعلقه قبایلي سیمې دي ضلعې دي هغې په هیډ کوارټر کې دي د خپل دفتر منتقل کړي بالکل نوټیفیکیشن صوبایي حکومت ته جاری کړی و چې کوم په ضلع ټانک کې د جنوبي وزیرستان دفتر دی ډېر وخت نه په ټانک د کار کولو او دفتر چې کوم دی د جنوبي وزیرستان وي هغه اوس آرډر جاری شوی دی چې دا به جنوبي وزیرستان ته شفت کېږي په دې باندې د یو ورځ خوښي څرګنده کړې ده او وایي چې کوم اعلان کړی دی هغه عملي کړی شي صحیح نور علي دا راته وایي چې څه مشکلات وي چې دفتر دومره لرې وي پرتې وي نو ولس ته عام ولس ته مشکلات څه مخې ته راځي بالکل تاسو ته پته ده چې وانه چې کومه دا د ټانګ نه تقریبا 150 کیلومتره لري پر د ټانګ ضلع نو دلته چې کوم دفتري کارونه وي ډي سي افیس وو یا نور چې کوم ډیولپمنٹ دفترونه وي هغه ټول په ټانګ کې پراته وي نو چې کله بچا وړي کار وړي مثال هم بچا جوړولو هغه 150 کیلومتره لري ټانګ تاسو الته د مثال جوړولو نو ځای ورس دا وختونه بار کولې په دې باندې د احتجاجي مظاهره هم کړې دي وختونه کړې دي چې دا دفترونه چې کوم دي دا د ټانګ نه وانه تر شروع شي ټانګ ځان ته ضلع ده جنوبي وزیرستان ځان ته ضلع ده نو دوی دا ویل چې دا زموږ سره ظلم کیږي زموږ سره جفا کیږي اوس ته بقاعده توګه باندې چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی هغه دا عملي کړی شي ضرب ضرر دي چې کوم دفترونه دي هغه د جنوبي وزیرستان ضلع ته تبادل کړی شي سید نور علي وزیر چې کوم قبایلي سیمې دي په دې کې عدالتونه هم غځولې شوي دي کم قسمه دوه فریقینو ترمنځ چې شخړه راځي نو هغه کم قسم آیا جرګه هواري که نه په دې عدالتونو ته راځي بالکل اوس دا چې په قبایلي سیمه کې بالخصوص جنوبي وزیرستان کې چې کوم ځمکې شخړې دي دا ډېرې زیاتې دي نو د ځمکې شخړې نه وجې چې کوم ځلي انتظامیه ده یا پولیس فورس دي یا ډي پی او دی هغه دا ستونزې رامخته شوې دي چې دلته دی چې کوم ځمکې لانجې دي هغه دی تر اوسه پورې د غلطي چې کوم کاروایي دي هغه سره دی داسې قسمه مطمئن دي دوی چې کله زیاتره چې کوم ځمکې لانجې وي هغه اوس هم په وانه کې په جنوبي وزیرستان کې په شمالي وزیرستان کې دوی د جرګې په د کاکار باندې د جرګې په وجه باندې هغه چې کوم ځمکې لانجې دي یا شخړې دي هغه حل کوي تر اوسه پورې پولیس فورس یا چې کوم ځلي انتظامیه ده هغه هم په دې کې یا عدالتي چې کوم کاروایان دي هغه هم داسې قسمه په نظر نه راځي جرګه سیستم چې کوم دی په قبایلي سیمه کې هغه اوس هم هغه قسم فعال دی او ځای ورځ غوښتنه هم لري چې کوم تانه دي یا چې کوم پولیس سټیشن دي هغه سره په کار دي چې دلته حکومتي سطح باندې او چې کوم جرګې سیستم دی هغه مضبوط کړل شي چې دغه وجه چې کوم ځمکې دي خلک کوم لانجې دي جرګې سیستم چې کوم دی هغه په اسانه توګه باندې حل کولی شي صحیح نور علي درته چې کوم پولیس سټیشن جوړ شوی دی یا عدالتي نظام فیصلې کیږي روانې دي نور هم ډیولپمنټس به کیږي عام ولس څه غبرګون مخې ته راځي څه تاثرات لري هغوی څه ویل غواړي څه وایي عام ولس چې کوم دی هغه په دې باندې مطمئنه دی خوښي هم په څرګنده کړې ده چې قبایلي سیمې چې کوم د ملک نور سیمو په شان چې کوم قانون دی هغه قبایلي سیمې ته راغځول شوی دی دې په دې باندې خوښي څرګنده کړې بار بدار کله ورته کړې دی چې کله پولیس سټیشن جوړېدل او دلته بقاعده هم دې خوښي په څرګنده کړه چې فاټا انضمام وشو دلته په قبایلي سیمې ته خوشاله وشولې خو تر اوسه پورې دلته چې کوم فاټا انضمام چې کوم عملي توګه باندې چې کوم طریقه کار دی هغه نه دی
قبضول شوی دلته پولیس هم کار شروع کړی دی خو داسې قسمه پناهده نه راځي تاسو ته پته ده چې چمن بازار چې کوم دی په دغه کې تر اوسه پورې پولیس چې کوم دی څه داسې قسمه نفس کړی نه دی لکه څرنګه اسماعیل خان یا ضلع ټانک یا پېښور داسې قسمه پولیس دلته په قبایلي سیمې کې په بازارونو کې داسې قسمه کار نه دی شروع کړی تر اوسه پورې داسې طریقه کار نه دی اپلای کړی چې څرنګه د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې دی. صحیح نور علي کوم نو ځینې قبایلي سیمې د هغوی د پولیس نظام نه خوښوي باقاعده احتجاجونه کوي او وزیرستان کې څه صورتحال دی آیا د خلاف هم څه کسان شته دی موجود دي یا دوی مطالبه کوي چې پولیس نظام دې نشي راوړی؟ او بالکل دلته په قبایلي سیمه کې کومه سیاسي پارټۍ دي جمعیت علماء اسلام نه علاوه نور ټول څرګنده کړې ده صرف جمعیت علماء اسلام دلته قبایلي کې په وزیرستان کې دغه مخالفت کړي همداسې قسمه چې کوم دلته ځايي ملکانان دي هغه کوم زیاتره خلک د پاټه انضمام مخالفت کوي دوی دوی زموږ چې کوم تیر نظام او اختیار پاک زمونږ دلته چې قبایلي سیمې کوم مسلې وي یا زمونږ کوم دلته ژوند و هغه په اسانه توګه دلته تېرېده او زمونږ چې کوم شخړې وي زمونږ کومې طریقهکار واخه تېرېده نو تر اوسه پورې دلته کې پاټه انضمام داسې قسمه مخالفت نه دی کړی شوی خو ملکانان چې کوم دي یا دلته جمعیت علماء اسلام دی هغه هم د اوسه پورې داسې واضحه پوزیشن لري اختیار کړی چې دوی دلته د پاټه انضمام مخالفت کړی وي خو ځای په ځای کې دا غوښتنې هم لري چې موږ چې کوم تېر اختیار و یا دلته قبایلي سیسټم و هغه زموږ دپاره ټیک و خو بیا هم دلته چې کوم ځایي مشران دي هم دا غوښتنه لري چې که پاټه انضمام شوی دی اوس خو چې کوم جرګه سیسټم دی هغه هم د په هغه رنګ پاتې شي دلته به قبایلي سیمې چې کوم ولس دی یا حکومتي چارواکي دي دغه ترمنځ به چې کوم قبایلي جرګې دي هغه ښه کردار ادا کوي. صحیح ډېره مننه نور علي تاسو تفصیلات راکړه چې کوم د وزیرستان سیمه د جنوبي وزیرستان هغې کې کوم پولیس سټیشن غځولی شوی دی د سره عدالتي نظام باندې هم غور کیږي هلته به غځولی کیږي او چې کوم ولس دی هغې کم مخالفت به یې کولو زیاتره خلک د دې په حمایت کې هم دي خو بیا هم په دې سیستم کې یا کار روان دی د کې خامیانې به خامخا ضرور وي او کم ولس چې توقعات لري حکومت نه هغه هم دا امید لري چې په دې باندې د کار وکړی شي چې کوم دوی سره وعدې کړې شوي دي او د دې نظام نه کم خلاص شوي دي کم چې 1300 کالو راسې دلته رایجو نو هغې په باقاعده د پاکستان نور کم سیمې دي هغې په شان دوی ته حقوق میلاو شي په دې باندې به مخکې هم خبره کوو دلته اخلو یو وړه شاندمه موږ سره اوسئ. په پروګرام کې یو واره بیا هرکلی خبره کیږي چې کم قبایلي ضلعې ضم شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د دې کې حکومت چې کومې محکمې دي ادارې دي هغه غځولې شوي دي پولیس خبره کیږي عدالت خبره کیږي یقینا چې په دې باندې قبایلي ولس چې کوم خوشحالي د هغه هم څرګند شوې ده او دوی همدا چې کوم دی خبرې کوي چې دوی ته د وکیل دلیل هم چې کوم دی هغه یو موقع میلاو شوې ده باقاعده په خبره کیږي چې کوم عدالتي نظام دی هغه غځولی شوي دي په مومندو کې هم چې کوم عدالت دی هغه په دې کې چې کوم دی جوړ شوی دی باقاعده کار روان دی او کیسونه هم ځینې چې کوم دی هغه رجسټر شوي دي خو بلخوا پرون نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی زیاتره مسله چې کوم په قبایلي سیمو کې د هغه د ډیپټي کمشنر دفتر چې کوم دی هغه په سیټل کوم ډسټرکټس دي هغې کې دي که خبره د خیبر کېږي نو هغه کوم ډیپټي کمشنر دی چې کوم پولیټیکل ایجنټ به ورته ویلی کېږي هغه پېښور کې دفتر و چې له وجې به عام ولس ستونزو سره مخ و او د باقاعده تګ راتګ کې به ډېر زیات مشکلات دی ته و بلخوا اورګزۍ خبره کېږي چې هلته هم د کوم د دې ډیپټي کمشنر دفتر و هغه هم کم قبایلي ولس دي یا د ضلعې نه ډېر زیات لرې و چې عام روټین کې هنګو کې به تګ راتګ به ورته ګران و کم قبایلي ولس مسلې به چې وي هغه به چې ډیپټي کمشنر سره برای راست نیغ په نیغه تعلق و نو هغې به ډېر زیات وخت په دې کې تېرېدو او کم چې د دوی ستونزې وي هغې کې به ډېر زیات مشکلات خو بیا هم چې کوم د حکومت لخوا نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې کوم د دفتر دي دی به باقاعده متعلقه ضلعو کې په هغې په هیډ کوارټر کې یا چې کوم غټ ښارونه چې کوم ځایونه دي هغې کې به باقاعده دوی دفتر پرانیسي او چې کوم 20 ورځو موده یې ورکړې ده چې هغې کې به دا باقاعده یقیني کوي اورګزۍ کې د کوم چې کوم دفتر د ډیپټي کمشنر هغې ویله کېږي دوی په دې باندې احتجاج کړی دی چې دا تیرا ته اړولی شي او دوی ولې چې تیرا فاصله ډېره زیاته ده باید چې هغه په بارډر باندې دي خو دوی احتجاج کړی چې دوی د حکومت دغه فیصلې بالکل مخالفت کوي
هغوی احتجاج کړی. په دې باندې موږ یو خصوصي ریپورټ هم تیار کړی نماینده، نو هغه تاسو ته لومړی اورو. بر اورګزو تحصیل اسماعیل زی غلجو کې د ضلع اورګزو هډ کوارټر هنګونو کوزي اورګزو ته بدلولو خلاف یو احتجاجي ریلی غلجو مدرسې نه تر غلجو پل پورې وایسته شوه. ریلی کې پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر جی جی جمال، جمعیت العلماء اسلام غړو، میاں حسین جلالی، حاجی قاسم ګل، مولانا سعید نه علاوه په سلګونو ځوانانو او قبایلی مشرانو شرکت کړي وو. مظاهرتیانو د هډ کوارټر تبدیلی نه منظوري ناره هم ولګولې. مظاهره ته وینا کې مقررین ویل چې هنګونه د هډ کوارټر تبدیلی او اورګزو قبایلو سره ظلم او زیاتې ده او موږ ته دا فیصله بالکل نه منظور ده. احتجاجی ریلی نه پس اورګزی پریس کلب غلجو کې پریس کانفرنس پر مهال ڈاکٹر جی جی جمال اور میاں حسین جلالی ویل گورنمنٹ نے آرڈر نکالے ہیں کہ اورگزی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ہنگو سے شفٹ کر رہے ہیں لوور اورگزئی کو. حکومت کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو، عوام کو سہولت ہو، نہ کہ ایسے کام جس سے عوام مزید تکلیف میں ہو. سده هیډ کوارټر په خپل ځای باندې پاتې شي ځکه څه ایشو نشته، نه فرقې طرف نه ایشو شته، نه د بل قوم طرف نه ایشو شته، نه چا څه مطالبه کړې دي سیاره د شی د فورن تیرا ته منتقل شي. یاد دی چې صوبایي حکومت لخوا ضلع خیبر، ضلع اورګزو، ضلع جنوبي وزیرستان هیډ کوارټر او ډیپټي کمشنر دفترو په قبایلی ضلعو کې دنه د منتقلی نوټیفیکیشن جاری کړي. په دې وخت کې اورګزو هیډ کوارټر هنګو کې، خیبر هیډ کوارټر پېښور او جنوبي وزیرستان هیډ کوارټر ټانګ ضلع کې دی. د حکومتي فیصله خلاف مخکې څلور ورځونه د اورګزو قبایلو احتجاجي غونډې او مظاهرې جاری دي او حکومت دا فیصله په مکمله توګه رد کړي. کیمرا ټیم سره صالح الدین اورګزی، مشرق ټي وي، ضلع اورګزی. یقینا چې حکومت خپل هلې ځلې کوي، خو بیا هم دی کې لږې ډېر خامیانې دي او هغه چې کوم قبایلي ولس دی هغې ته منظورې نه وي. خو څنګه چې اورګزۍ کې هیډ کوارټر هغه د لوور اورګزۍ ته منتقل کوي، نو په دې باندې احتجاج هم شوی. بل خوا که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې چې کوم عدالتونه دي یا پولیس سټیشنې جوړې شوي دي، نو دی کې به چې کوم قانون ریټ دی هغه زیاتره قبایلي ولس په دې باندې ډېر زیات خوشحالي څرګنده کړې ده. چې کوم د دې کیسونه اف آی آر درج کېږي هغه به مخکې په جرګو باندې هم کولی شي. حکومت بیا هم بیل قانون دی هغې کې باقاعده خلک پابند شي. عرفان خان خپله صحافي دی، هغوی په دې باندې کار هم کړی دی او باقاعده نظر لري. عرفان ډېره مننه، تاسو وخت راکړو په شو کې برخه واخیسته. په مومندو کې پولیس سټیشن دی، عدالت هم غځولی شي. که دا راته وایي چې هلته څو سټیشنې دي پولیس سټیشنې، او آیا اف آی آر درج شوي دي دلته؟ جی په مجموعي توګه په مومندو کې 3 سب ډیویژن دي او په 3 سب ډیویژنو کې 3 پولیس سټیشن فاین کړي شوي دي او تر اوسه پورې د 1.5 ساعتونو نه زیات اف آی آر د مختلفو تحصیلونو د مومندو ضلع په دې 3 پولیس سټیشنو کې اف آی آر رجسټر شوي دي. جی عرفان دا راته وایي چې زیاتره کوم قبایلي سیمې دي دلته، خو د شخړې چې کوم دي دا جرګو په ذریعه باندې هوارېږي پولیس سټیشن نه. بیا هم دا هم ویل کېږي چې کوم پولیس چارواکي دي هغوی وایي چې لومبی ده دا جرګه په ذریعه باندې خپلې معاملې حل کړي، نو بیا د پولیس سټیشن مخه کوي. داسې ده چې د پولیسو د طرف نه هم د ډي آر سی کمیټي شته چې هغې کې هم داسې قسمه وړې مسالې هغوی د دې جرګو په ذریعه د مختلفو تحصیلو کې چې کوم مشران دي هغه د ډي آر سی کمیټې ممبران والي او هغوی ته بیا خلک راځي او هغوی درخواست ورکوي او په هغه ډي آر سی کمیټو کې د جرګو په ذریعه هغه فیصلې هم حل کیدی شي. عرفان دا راته وایي چې کوم تاسو اف آی آر وي تقریبا 1.5 سل په دې 3 پولیس سټیشنو کې درج شوي دي، کوم نوعیت دي که دې باندې تاسو لږ خبره وکړئ؟ زیاتره اف آی آر په دې کې چې کومې دي هغه د ځمکو په دغه کې دي چې مطلب په ځمکو باندې لانجې دي د دوو فریقینو ترمنځ دغه ریلیټډ اف آی آر پکې زیاتې دي او هغه اف آی آر چې کوم کریمینل کیسونه شوي دي هغه قسمه اف آی آر. بله خبره داره چې د دوی دپاره چې کومې عدالت جوړې شوي د مومندو دپاره کوم عدالت جوړ کړی شوی دی نو هغه تر اوسه پورې لا په شب قدر کې کار کوي چې د هغه ځای نه خلک راځي دلته شب قدر ته او دې عدالتونو ته خپل کیسونه راوړي. نو بله ورځ زما مقامي خلکو سره خبرې اترې وشوې، هغوی دا وایي چې ښه به دی چې یاره دا عدالت هلته راشي او په مقامي ځایونو کې دا عدالت جوړې کړی شي. نو موږ ته زموږ خلکو ته به د هغه ځای نه تقریبا 30-40 کیلومتره دا فاصلات طی کول نه غواړي او موږ به هملته ورځو دا دې عدالتونو کې به خپل کیسونه جمع کوو. صحیح عدالتونو
جی 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 خلک په دې عدالتي نظام باندې انتهایی خوشاله دي دا وی وینا چې موږ ته انتهایی په اسانه طریقه باندې انصاف ملاوي دي صحیح عرفان دا راته چې کم عام عدالتونه دي که موږ پې خبرو کوو یا نور پاکستان نو هغې کې ډېر زیات وخت اړوي او فیصله چې کومې هغې باندې ډېره موده بلکې کلونه تېرېږي نو څه ګڼئ چې دلته کومه عدالتونو ته فیصلې راغلي دي څه انصاف یا فوري توګه باندې انصاف میلو شوی دی یا بالکل چې د دې عدالتي سټاف چې کوم دی ججان چې کوم دی هغوی هم دا غواړي بلکې هغوی ته د حکومت د طرف نه او د اعلی چارواکو له طرفه دا هدایت دي چې خلکو له اسانتیا ورکړي او داسې کیسونه چې هغوی هغه د زر حل کېدو مطلب د هغې باندې فیصله زر کیدی شي نو هغوی ته زر تر زره فیصله ورکړي او هغوی ته انصاف میلو شي چې دغه خلک چې دا کوم د ډېرو کلونو راڅخه ځپلي شوي دي چې د هغوی د مایوسي ختمه شي او هغوی د دې سیستم قایل شي صحیح کمې قبایلي سیمې به چې وي هلته به حکومت داسې ریټ نه و دې نه وړاندې انضمام نه وړاندې نو زیاتره به چې کم مجرمان وي یا دلته به جرم وکړو کم دفعات به هغوی به قبایلي سیمو ته لاړو نو آیا پولیس یا کم عدالتي نظام دی په دې باندې هم کار کوي چې کم قبایلي سیمو ته د خلک راځي بالکل چې په دغه باندې کار شروع دی بلکې زه به ده ووایم چې هغه سیستم اوس د مخکې په نسبت ډېر زیات کم شوی دی 13 ورځو کې هم د کاټلنګ پولیس ته څه کسان مطلوب او هغه پسې باقاعده د کاټلنګ نه پولیس والا رالل او دلته دوی سره یې رابطه وکړه دوی والا په ګینټو کې هماغه مجرمان هغه چې کوم کسان مطلوب هغه ورته حواله کړو نو د سیستم اوس ډېر زیات صحیح شوی دی شفاف شوی دی د یو شي کمې دي د کم خاصدار یا لیوی چې دي د دې پراپر هغه ټریننګ نشته چې کوم د لوور ضلعو کې په ښکته ضلعو کې د پولیسي نو پکار دا چې دې خلکو له هغه قسمه ټریننګ ورکړي بله خبره دا چې دا سټیشنو کې د پولیس سټیشنو کې اف آی آر اندراج دغه وړې مسلې دي خو دا به تر وخت سره حل کړي صحیح دوی خو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي کوم چې دوی رینکینګ مسله ده هغې باندې هم احتجاجونه کړي دي موجوده څه صورتحال دی آیا دوی چې کوم حکومتي فیصله ده هغې خلاف احتجاج کوي یا نه دوی منلی دي فلحال خو دوی د طرفه څه احتجاج نه دی شوی مخکې په شورو کې احتجاجونه دوی کړي اوس خو داسې ده چې ورو دوی دې سیستم سره او خبرېږي او د دې سیستم سره بلدېږي هغه کسانو ته به کوم مسلې چې کوم په خاصدارو کې او د هغوی تعلیم نه او یا داسې څه دي چې هغوی د هغوی ایج داسې زیات دی چې هغوی واپس په پولیس کې اخیستلی نه شي حکومت هغه طریقه چې بیا د قانون مطابق څنګه هینډل کوي نو فلحال خو د احتجاج داسې اثرات صحیح حکومت څه وایي یا اداره پولیس محکمه څه وایي چې کوم د دوی د سینیارټي یا رینکینګ مسله د هغې باندې څه حکومت څه وایي کوم کسانو چې حق جوړېږي د حکومت د طرف نه خو د هغوی دا دغه دی چې کوم کسان د پولیس محکمه کې د ځم کېدو یا د پولیس اهل دي هغې به مونږ پوره کوشش چې هغه مونږ ځان سره والو په دې سیستم کې او چونکې دا خلک د دې ځای مقامي دي او د قبایلو د روایات او د رسم و رواج د هر څه نه خبر دي نو هغوی به ځان سره مونږ ګډو او هغوی له به ټریننګ ورکوو او بیا به هغوی مونږ سره مخکې صحیح عرفان دا راته چې ولس څه نظر لري چې کوم پولیس تانې جوړې شوي دي سټیشنې دي یا عدالتي چې کوم نظام دی هغه غځولی شوی دی ولس څه نظر لري په دې باندې د ولس زیاتره خلکو وینا دا ده چې قبایلو نه د اف سی آر قانون چینج شو دوی عضلات راوغته انضمام وشو اوس په دوی د سیستم مطابق دي او زیاتره خلک دا وایي یاره مونږ ته اسانتیا راغله مخکې خو سیستم داسې و چې مونږ به پولیټیکل اپروچ یا پیسې یا رشوت یا زمونږ به خپل په پولیټیکل ایڈمنسټریشن سره تعلق نو هغه کم کسان چې د چا زورورو هغوی ته به انصاف فوري میلاوېده او موږ سره به الټه زیاتې کېده اوس هغه سیستم نشته اوس دوی د هر چا د سرکاري اهلکارانو خلاف د هر چا خلاف اف آی آر کله او پولیس سره کوي خلکه ورال چې کوم دي په دې سیستم کې صحیح عرفان دا راته چې کوم ټاکنې روانې دي په قبایلي ضلعو کې نو ولس دې باندې
څه قسمه احساسات لري او څه ویل غواړي. بل زیاتره که موږ وګورو قبایلي سیمو کې په ټولو سیمو کې داسې و چې هغوی د دې نظام خلاف وو، نو هغوی څه تاثر لري؟ تیرو ورځو کې عمدې د الیکشن د کمپین حوالې سره موږ د مومندو په زیاتره سیمو کې وګرځېدو چې په هغې کې موږ عام ولس سره هم خبرې وشوې او دغه سره مو سیاسي د امیدواران چې کوم دي دوی سره هم خبرې وشوې. په مومندو کې مهمه مسلې دي، هغې کې یوه د اسکلو د اوبو ده، دویمه د تعلیم ده، درېیمه داسې ایریاز پکې دي چې هغې کې د صحت غټې غټې مرکزې نشته او څلورمه داسې ده چې بېروزګاري ده. د دغه خلکو د عامو خلکو دا تاثر دی چې مخکې زموږ د دې سیمې دپاره یو MNA و، اوس د دې انتخاباتو نه پس په یو MNA او دوه MPA، نو لازمه خبره ده د یو نه به درې شي او د غوښتلو ذریعه به هم جوړه کړي. په تاریخ کې به لومړي ځل زموږ د دې ځای نه منتخب امیدوار لاړ شي او په صوبایي اسمبلۍ کې وکښېني. د دې ځای مطالبات، د دې ځای مسایل به ډسکس کوي او کوشش به دی چې د دې خلکو د دې دا ستونزې ختمې کړي. نو خلک ډېر زیات ایکسایټډ دی او هغوی دا غواړي چې دا انتخابات وشي او زموږ نماینده لاړ شي او په صوبایي اسمبلۍ کې کښېني او د دې ځای خلکو لا خپل حق راوړي، ترقي راوړي او د دوی دا کومې مهمې مسلې دي څنګه چې راته مو ووایي د سکولونو، د اوبو، د سکولو، د بېروزګارۍ، د صحت، دا ریلیټډ مسلې دا زموږ حل کړي. صحیح. عرفان دا راته چې کوم صوبایي کابینې دلته غونډه هم شوې ده، هغې کې وعدې هم زیاتې شوې دي، نو آیا هغې وعدې باندې څومره عمل درآمد شوی دی او ولس زیاتره چې کوم نورو قبایلي سیمو کې د کابینې اجلاس شوی هغې ډېر زیات مایوسه شوي دي، نو په دې باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ داسې ده جي چې مسلې دلته هم ما خو ورته ووایي چې دا غټې غټې مسلې دي. دلته د صوبایي اسمبلۍ اجلاس هم شوی و، هغوی الریډي چې کوم اعلانونه شفت کړي وو تر هغې تر اوسه پورې په هغه اعلانونو عملي عمل درآمد نه دی شوی. خو بیا هم ولس چې کوم دی امید داسې لري چې یاره دا مسلې به حل کېږي. بله خبره دا ده دا کومې مسلې چې دي دا به ټایم ولي په یو ټایم باندې چې په یو پوره وخت په لګي، د هغې مطابق به حل کېږي. ولس چې کوم دی ناامیده نه دی، تر هغوی دا خیال دی، دا سوچ دی چې یاره موږ به هم اوس د ترقۍ په لار روان. صحیح. ډیره مننه عرفان، تاسو په دې موضوع باندې خبرې وکړئ چې کوم د مومندو قبایلي ولس تاثرات دي دغه سیمو کې چې کوم محکمې دي ادارې دي هغه غځولې شوي دي او باقاعده چې کوم مومند ولس دی هغې باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. خو بیا هم که خبره کیږي نو زیاتره مسله د دې پولیس سټیشن هغه چې باقاعده کار شروع کړی شوی دی، په دې مقابله کې کوم لیویس فورس دي هغې زیاتره همدا ګیله کوي چې د دوی کوم ټول عمر قربانیانې دی کې ترهګرۍ مخه یې کړې ده، قربانیانې ورکړي دي، خو بیا چې دا نظام راځي نو هغوی حقوق غصب کولی شي، هغې کې باقاعده دوی نظرانداز کولی شي او باقاعده حکومت دی په دې باندې هم غور ورکړي چې کومې قربانیانې دوی ورکړي دي هغه په نظر کې وساتلی شي او دوی ته باقاعده ټریننګ نوي میلاو حکومت دوی ته ټریننګ ورکولی شي. بل په دې محکمه کې چې کومه څنګه نور قبایلي سیمې په صوبه کې ضم کړي، همداسې د سردار او لیویس فورس محکمه په دې پولیس چې کومه محکمه ده په دې کې ضم کړی شي او باقاعده دوی د خپل رسم و رواج نه واقف دي او کوم چې ولس دی هغوی سره باقاعده هم د دې ولس برخه ده او دا پولیس نظام به دوی په ښه توګه باندې دلته چې کوم ډیوټیانې دي هغه ترسره کوي. مخکې به هم په دې باندې خبرې کوو خو دلته اخلو یوه غوړه شاندمه. په پروګرام کې یو واره بیا هرکلی خبره کیږي قبایلي سیمو کې چې کوم عدالتي نظام دی، پولیس نظام دی یا نورې محکمې دي هغه غځولی شوي دي، باقاعده په دې کې کار روان دی او مخ په وړاندې به دا بوځي. که موږ ګورو قبایلي سیمو کې دې نه وړاندې کوم ریسکیو ادارې دي هغه هم د دې باندې خبرې شوي دي چې هغه به په قبایلي سیمو کې غځولی کیږي او چې کوم د دوی دایره اختیار دی هلته به باقاعده دې ته هم اختیار ورکولی کیږي. په قبایلي سیمو کې به خپل دفترونه کولاوی چې کوم د دوی ریسکیو کم ټیمونه دي هغه به باقاعده هلته
نوټیفیکیشن کیږي بلکې موږ وګورو میونسپل ادارې هم چې کوم د بلدیاتو وزیر د هغې په دې باندې خبره کړې دي چې په قبایلي سیمو کې به هغه هم غځولی کیږي په دې کې چې کوم کورمه ده هغه بره یا کوزه کورمه ده په دې کې د نه علاوه میرانشاه کې به هم د دوی باقاعده دفتر کولاویږي د نه علاوه باجوړ وانا او خیبر چې کوم دی په لنډي کوتل او جمرود تحصیل کې دلته به هم د دې ادارې باقاعده اختیارات ورکولی شي دفتر به کولاویږي د سره سره عدالتي نظام باندې هم خبره کېده چې کوم باجوړ کې د دې باقاعده پرانیسته شوې ده او باقاعده خلکو کیسونه هم راوړي دي د دې عدالتي نظام ته عدالت ته او همدا چې څنګه د نه مخکې په مومند خبره وشوه ولس زیاتره ښه تاثر ښکاره کړی دی محمد سلیم موږ سره په لاین دی باجوړ نه محمد سلیم مننه دا راته وایي چې عدالتونه څومره عدالتونه دي کیسونه څومره دلته رجسټر شوي دي جی بالکل په باجوړ کې د اف سی آر کم تور قانون چې وو د هغې نه پس کم د خلکو مطالبه وه چې دغه قانون چې کم دی د هغو په نقصان کې روان دی یو تیاره وه جی د دغې نه وروستو کم عدالتونه چې راغلي دي نو په دغه کې چې کم دی اوس دې وخت کې کم بلډینګ دی هغه هم ورله تیار شوی دی کم ډسټرکټ اینډ سیشن جج نصر الله ګنډاپور صاحب هغه هم دغلته راغلی دی او د هغې څخه کوم اډیشنل ډسټرکټ سیشن جج دی سینیر سیول جج دی او سیول جج دی هغې هم خپل اختیارات اخیستي دي او خلک چې کوم دی ولس چې کوم دی هغه راځي او خپل کوم کیسونه دي هغې ته ټرانسفر شوي دي او هغه هلته کنډکټ کوي دلته کوم وکیلان چې دي هغه هم د بار ضلعو نه څه دلته د باجوړ هم دي هغه دلته خپل کوم کاروایونه دي هغه شروع شوي دي په دغه کې تر اوسه پورې 1900 کیسونه چې کوم دی هغه راغلي دي او هغه دلته کنډکټ کېږي دلته په دغه کې 1400 کم کیسونه چې دي دا دیواني دي د ځمکو دي یا د نور داسې دیواني کیسونه دي دغه شان د دغه سره دغه نور چې کوم دي 400 کیسونه چې کوم دي کریمینل او فوجداري کیسونه هم دغه سٹارټ شوي دي نو د دغه دي کوم ولس چې دی هغه خو د دې ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار کړی دی خو بل طرف ته اوس هم هغه کنفیوژن روان دی ځکه چې هغه کوم سیستم دی هغه به د ټیملي خلک د دې څه اشنا نه دی نو اوس د کوم کیسونه دي کوم کاروایونه دي هغه سٹارټ دي صحیح دا راته وایي سلیم چې کومه کیسونه دي هغې کې هوار شوي څومره دي په دې باندې فیصلې څومره شوي آیا ولس د دې نه مطمئن دي څنګه چې ما مخکې ویل چې د دې کوم د کومې دفتر چې دي د کوم عدالتونه چې دي دا اوس دلته قایم شو د دې نه مخکې چې کوم دی دلته د دې دا کوم عدالتونو دا په تیمرګره کې شي چې د دې نه لږ په لږه د 40 کیلومتره فاصله کې نو د خلکو ته په تګ راتګ باندې ډېر زیات ستونزې وي نو بیا دغه خلکو چې کوم دی دغه ډیمانډ چې دغه عدالتونه دي دلته راوړل شي نو دا عدالتونه چې کوم دی اوس دلته راوړل شو او د دې تقریبا یو هفته وشوله چې دا کوم دفترونه دي دا اسټیبلش شو دا قایم شو نو اوس دې کې دا کوم کیسونه دي دا سٹارټ شوي دي خو تر اوسه پورې لا د دې کې دلته چې کوم کاروایونه دي نو هغې باندې څه فیصلې نه دي شوي او نه چې کوم دی هغه شانته کې کوم ریګولر دغه سٹارټ شوی دی خو په هر حال اوس چې کوم دی اوس سٹارټ واخیستلو دا 2-3 ورځې وشولې نو خلک بل طرف ته تاسو ویل چې د ولس ډېر زیاته د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده ولې چې دا خلک ډېر زیات د خفګان ښکار دلته کوم ملکیزم کوم غټ خلکو د هغو خبره چلیدله دا غریب خلک ډېر زیات کمزوري پاتې وو د دوی هغه وینا چې کوم د مخ په وړاندې به نه تلله دوی نه به پیسې هم ډېرې زیاتې تللې دغه خلک کوم ملکان دي یا څه دي هغو به د پیسې هم اخیستلې نو اوس ډېر زیات خوشحاله دي هغوی وایي چې یاره زمونږ به اوس تپوس کېږي دلته داسې خلک هم جیلونو کې چې هغه پراته دی د هغوی کلونه وشو تر اوسه پورې د هغو د تپوس څوک نه و چې یاره د هغې تپوس وکړي ولې چې دلته غریب سړی چې کوم دی هغه بالکل غرق او دغه شانته کې غټ خلک چې وو نو هغه به خپل کیسونو تپوس هم کولو یا پیسې به چې چا ډېر استعمالولې نو هغه کوم ملکیزم چې وو هغې به مخ په وړاندې سلیم دا راته وایي چې کوم پولیس نظام دی هغې اختیار هلته شته دی یا هغوی یې څه کاروایي کړي دي کیسونه راغلي دي FIRs وغیره یاره چې
جی که زه دلته دا ووایم زه اوس هم د دغې محکمه کې وم او دلته کوم موږ بحث مباحثه وشوله نو دلته هغه کنفیوژن اوس هم دی نه خو هغه شانته کې پولیسو ته دا حواله دي هغه څه او نه هغه د لیویز دي هغه دي نو دلته چې کم یو قسم ناست دی نو هغه په کنفیوژن کې دی چې آیا موږ به څه کوو موږ ته هغه اختیارات نه دي میلاو تر اوسه پورې د پولیسو چې کوم نظام دی هغه بالکل ګډوډ روان دی هغې چې کوم اختیارات دي هغه دلته صحیح نه دي میلاو شوي بل داسې دي چې هغو ته دفترې هم نه دي میلاو او دغه شانته کې د رهایش دپاره هم هغې ته کوم بنګلې دي یا کورونه دي هغه نه دي میلاو شوي نو دلته کوم ججان کو راځي نو هغه به هم ځي او واپس به راځي ځکه چې د ملګري ته به ځي یا بل ځای ته ځکه چې هغې د رهایش تنظیم نه دی شوی په کار خو دا و حکومت له چې دی د مخکې نه دلته کوم تنظیم دی هغې سیټ کړی وی د دغو خلکو لپاره او بیا یې چې کوم دی راوستي وی خو اوس لکه ټول مکمل یو کنفیوژن دی او هغه اختیارات خلکو ته نه دي میلاو صحیح پولیس باره کې به خبره کوو چې کوم نور قبایلي سیمې دي هغې زیاتره لیویز یا خاصدار فورس په زیاتره قبایلي سیمو کې دې خلاف احتجاج کوي چې کوم رینکینګ دی یا هغې دوی ته حقوق هغه شان نه میلاویږي باجوړ څه صورتحال دی بالکل جی دلته د اولنې چې کوم د تحریک د لیویز والا شروع کړو نو اولنې د باجوړ نه شروع شو او هغه چې کوم د خیبر وزیرستان ته بیا ورسېده نو دلته دغه نه پسه د حکومت اعلان وکړو چې موږ چې کوم د پولیس ته کوم لیویز دغه پولیس ته وخت خو دغه کوم مراتب ملاویږي بل دلته چې کوم پوسټینګ ورکو چاته ډي سي پي چاته سچو چاته ست نو هغه خو ملاو دي په نوم باندې خو هغه اختیارات چې کوم دي هغه ته نشته دی هغه ملاو نه دي تر اوسه پورې خلک چې کوم دی د کنفیوژن ښکار دی او هغه همدغه غوښتنه کوي چې یا خو دې موږ واپس دغه لیویز کې پرېږدي یا چې کوم دی موږ دې واپس یا دې موږ پولیس ته واړئ خو تر اوسه پورې دغه اختیارات چې کوم دی چاته هم نه دي میلاو کوم ډي سي پي چې دي هغه هم غریبانان ګرځي لکه هغه هم دغه تپوسونه کوي چې آیا موږ به څه کوو لکه زموږ تنخوا به د کوم ځای نه یو زموږ دا کوم مراد چې دي یا څه دي هغه به د لیویز کوي د پولیس خو تر اوسه پورې دغه چاته صحیح معلومات نشته دی که دلته ډي پي او صاحب راغلی دی نو ډي پي او صاحب هم داسې دی چې د هغه هم د اوسه پورې دفتر مسله وه بیا چې کوم دی د رهایش مسله ده دغه شانته کې نو هغه هم هغه ته هغه شانته کې هغه دغه نه میلاو کوم چې د هغې ته پکار نو تر اوسه پورې دغه رینکینګ یا کوم دغه چې شوی دی خو دغه په نوم باندې شوی دی خو تر اوسه پورې دغه ته هغه مرات نه دي میلاو صحیح که مونږ خبره کوو لکه څنګه تاسو رینکینګ ویل هغوی ته میلاو شوي دي نو کوم چې د لیویز ډي اس پي دی ایس ایچ او دی پولیس هغې سره موازنه که وکړی شي نو باقاعده تربیت مسله به هم راځي کوالیفیکیشن مسله به هم راځي دې سره به څه کوي یا دوی په کم لیویز یا خاصدار فورس دي په دې باندې غور کړی دی چې کم مطالبې کوي د رینکینګ والا څنګه چې تاسو وویل چې دلته د تعلیم هم دغه شانته کې شته دی دلته کوم موږ صوبیدار میجرونو هغه الریډي ډي سي پي هغه ته واوښتو یا کوم اولدارو یا سوی سچو ته واوښتو نو حقیقت دا دی چې دلته کوم دین او هغې تعلیم په مکمل د هغې تعلیم نشته دی ځکه چې هغه زه ووایم چې هغې صرف په پروموشن باندې او په دغه باندې تللي دي په سینیارټي باندې خو د تعلیم حوالې څخه هغې تعلیم بالکل نشته دی نو دغه وجه ده چې هغې ته هم دغه مشکلات دي چې یاره څه به کوو او څه به کېږي خو به هر حال همدا متوینا کېږي چې یاره دا چې کوم دغه دي دوی ته کوم تعلیمي نشته دی یا څه نو هغې دا توره ورته خوځي چې یاره دی به میبي چې څلور میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې او بیا په دې باندې نور راځي خو د تربیت چې کوم دی تر اوسه پورې دغې ته خو نه هغه شان هغه تربیت ورکړی شوی دی او نه هغه تاسو ته ما وویل چې تعلیم نه وي نو هغه به تربیت څه حاصل کړي هغه به مخ په وړاندې څه لاړ شي نو د دې خلکو خو په مکمل توګه تعلیم نشته دی دوی له پکار دا و چې یاره دوی ته کم تعلیم یافته خلک ځکه چې ډي سي پي یا ایس ایچ او دا یو غټه عهده یې هغې غټه ذمهوارۍ ني نو دغه چې کوم دی په دغه وجه باندې هغه ډېر زیات خفه دي او دغه شانته کې یو خفګان اظهار کوي چې یاره مخکې به څه کېږي او هغې ته دا هم ویل کېږي چې کېدی شي چې هغه لرم شي ځکه چې د هغې تعلیمي حالت چې کوم دی ډېر ویک دی صحیح ریاکشن به څه راځي په دې باندې چې هغوی یا لرې کړی شي یا هغه عهدې میلاو نه شي چې کوم دوی سره وعدې شوي یا دوی توقعات لري دوی به ریاکشن څه راځي غبرګون به څه راځي ریاکشن خو چې دا ده چې څنګه چې ما مخکې وویل چې دلته کوم محکمې ته ورځي د پولیسو یا کوم کلرکس دي یا څه دي نو هغه ټول خفګان دا ظاهروي چې یاره موږ چې کوم دی په تېر شوي کوم اپریشن و موږ قربانۍ ورکړي دي موږ د کورونو د بچو د ځان قربانۍ ورکړي دي موږ چې کوم دی د
اتفاق آرمي سره یو ځای څنګ په څنګ باندې جنګېدلي او اوس چې کله دا پولیس سیستم رالی او ضلع شول نو اوس چې کوم دی موږ له کوشش کوي چې موږ له دې کار کوي او موږ د دې ځای نه لرې کړي او نور را باندې د بره نه راولي نو دوی هم په دغه انتظار دي چې آیا دوی داسې که اکشن والی نو دوی به ډېر سخت ریاکشن وي او هغوی به خامخا به همدغه مظاهرې به هم کوي خپل ټیک شو ډېره مننه محمد سلیم خان تاسو په دې باندې خبرو کې یقینا چې کومه د خیبر پښتونخوا آی جي پولیس محمد نعیم خان دی هغې هم تېره ورځ همدا اعتراف کړی دی چې کوم قبایلي سیمې لیویز خاصدار فورس دی هغوی ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي دي خو بیا بل خوا چې کوم پولیس نظام دی دلته به راځي عهدو یو ډېر کلیشز روان دی هغه به مخکې هم چې کوم دوی سره وعدې کړې شوي دي یا توقعات لري هغه به هغه شان نه ورځي ولې چې په دې کوالیفیکیشن یا تربیت دی هغې کې هم ډېر زیات فرق راځي خو بیا هم که عدالتي کم عدالتونه دي غځولی شوي دي پولیس سټیشنې دي ولس زیاتره دوی نه توقعات لري او بلکې لږ ډېر چې کم خوشحالي ده هغه هم څرګند کړې ده خو بیا هم حکومت له په دې باندې نور کار کول پکار دی چې دې کې کومه د سهولیات یا قبایلي سیمې دي هغې باقاعده په دې باندې عملي شي همدې سره پروګرام پای ته رسیده الله پامان